ترد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي. حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نور شي نو پاس پاسمان کې جګړې هغه افت چې کوم پتارا نازلې ده الله دې د صدقې په برکت داګه د بچو سره. عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه دي. علما لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وی چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دے کده دا بدن جوړ نه وي د دې یری ستا عبادت کوي چې زما دې بدن کې خدای پاک څخه نقص وانه چي. نو مرض پر راغی بیماری پر آلو اتلس کال بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دے خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چڅکه استافا تمام بدنی داسی ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وای. د عبادت د عالمو چې جوړو نو نیمه شپه پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر به خوبم کول او چې بیمار شو نو بیا به ټول شپه د خدای په ذکر کې اخته ټول شپه. دنیا ته او خدا او خدا تم په دې پوي چې مرض داوم د خدای د طرفه تکلیف داوم د خدای د طرفه نو چې ار کله خدای ز محبوب غنم نو د محبوب د طرفه ارث چوي بیا بزداوم چې هر کې ازیار مې رسد نه کوست خدای چې استاد لاسدي د ارث نیک رحمان بابا وای کنه چې استاد لا سواړه مال رنا فی دی استاد لا سواړه مال رنا فی دی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی او چې استاد لا صحیح کپ بدن میں او په زخم راته زهر ملګه نو زبدام نافع غنو استاد لا سوار مال رنا فی دی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام د جموی رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چرے زیات و کموی عرض داو چه تکلیفات ټول من جانب اللہ وی متبر تکلیف پا وقت کی ویچے الحمدللہ او دسے بنوے چه دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چه دیو اختدزان دا پاسا کوکشی زان حقا ساعت لخدای مرور کی
پدې پوه شوي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبدیونی سي یا درته ټي وی ولګي نو ځان د خدای نه مرور کې نه د مینې تقاضا ده چې ستاد لاس واړه مال رنا فی دی کم زهر وی په زخم کا ملهم وی د مینې تقاضا ده نو عرض میں داو چې د ایوب علیہ السلام هو عاشق صادق یا بنی شپه پر عبادتو په جوړوالی او یا بټول شپه لګیا اتلس کال پس الله ته التجا کوي او التجا څه کوي اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اللہ تا التجا گئی چه پروردگار شیطان مال دیر تکلیف را رسی شیطان راتا وسوسه اچي قسمه قسم ایزاگان را رسی او تکلیفونه خو ورته رسولي خدای پاک لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چه ده دا د ایوب علیہ السلام ضمیر نه گواره کولو چې زب معشوقی ته څنګه ویم چې ستاد الله سماته تکلیف را رسي نو دا بچو کو یا دا مونږه کولې رمولیان یا میاگان یا پیران زوی دینا جوڑا لے ملا سے میں جی زوی بنا جوڑا داولی ہم بس خدای کار دینو خدای رانی ولیونو دسی وئی کنو بزرگ جمیل صاحب زوی دینا جوڑا دے بس خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوائی دسی وئی کنو او جتا داوئی کہ خدای رانی ولیون تو بمی دی خود سبا ہوئی دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای اخکاری نه نو سبا ہویا مکانی چې مړای نه ویني وله تاسو خیال لرئ ایمان بدایو پیدا کې چې اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے اللہ شیطان ما تیزار رسی شیطان ما تکلیف را رسی عذاب را رسی خدای ته ونه چې الله دا تارا سره کړی شیطان کړی دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری اتلس کاله و مجیب و غریب خزه مزدوری کولا مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړي نو پنیمو پیسو به دته پریزانه جوړ کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي یو ورځ په خبره ته خپه شو دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کے سٹ بہمتا صلا جدید دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کے سٹے نو قسم ورته خورو چې زه جوړ شم
نسل دوره بده وهم. عزیزان دای د خزه عالمو او دا عالمو خزه مزدوری او دل پریزانه جوړاوا او د جبا زړه چې نه د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړاو چا پلار به د چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزار رسي نو الله جبريل علیہ السلام ته فرمایل چې ورشا روچته کا او ورته وایا چې خپ پزمکه هوا بیا ګوره چې زه څه کوم. جبرائیل علیہ السلام راغی او دته وی چې اوچت شه اوچته دې چرته شو جبريل را اوچت کړو چې دا سه روان کو الخپاو پزمکا چې خپاو والا نو د خپل لاندې یو بهترینه چینه راووتا چې چینه راووتا الله وی جبريل علیہ السلام ته چې په دې چینه وبو کې دله غوپا ورکا دې پاغه وبو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو. علماء لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وی چې دغه په ټول عمر کې چری بیمار شوی نه دی ادا 30 کالو بیمار ټیک ټاک شو ناشته جبريل هم ناشته او دیم ناشته او خبرې کوي خزه مزدورای ته تلوا اوراله چرالانو او تر ګوري چې مریض ته شو. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي څه ګوره وې دې کټ کې زمان بیمار پروتو اخو دا ګرځېدوم نو چاته لاو اوس ابيبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا جوړ شوی دی او ناس ته. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې او بیبي کستاو داغا بیمار سترگی پخپلو کی مخامخ شنو یو بلبو پی جنئی. ایوب علیہ السلام سر روچت کو چی بی بی ورتدا سے وکتا فوراً پا سجدہ پریوتا او دا خدای لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر چی اللہ دا 30 کالو بیمار دا سترگو پرات کے خدای تاماتا بیا ایوب عزیزانو. ایوب علیہ السلام صبر کو او دا اللہ نے شکوا و شکایت نکو او پہاڑ وقت کی الحمدللہ ہوئے دا یو ټکی یاد لرئی چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاسو طرف دی زه پر راضی رضا علی القضاء دا ایمان رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړی ده په دې راضي کېدل دا ایمان او د دین شکایت کول دا د بیمانه او د بيدینه علامه. پلار دې مړ شو الحمدلله زوی دې مړ شو الحمدلله خزا دې مړ شو الحمدلله لور دې مړ شو الحمدلله ستازن کدن شو الحمدلله. تاسو پوه شئ داغه وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلق نو 30 کال بعد په یو منټ کې دې جوړ او د دې جوړوالي بعد
هغه ګډي او چيله چې څومره وبو وړي داغه نه یو په لږ زیات الله پاک ولا نور ورکړي هغه توانه ځامنې چې د کوټې لاندې شویو او مړو نو الله هغه توانه ځامن مړو ورته بیا را ژوندي کړ او ورته وفرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا تپکی کامیاب شو نو زما عزیزانو دا الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضی شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا غ انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبيعي طور کمزوري یو موږ داغه امتحان تاب نه لرو امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزي نیس الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاوند روزه کړه ما خام له روزمات برابر څخه یو څو قجوره او دوربش روټای و نو دو روټای او دی دو کسو دور روجوا ان درو جماعتي ټیم دی او دروازه کې आवाज وشو چې دا الله په نامه دو کسو او دو ورځو نهاریو دا الله په نام حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مون خو د یو ورځ روزنی ولې دا او دا د دوه ورځو نهار دی راځه چې دا روټي دوی لور نا تیار جوړ کړه ما خامه هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورک د دې روزم او شپم نهار شوا سبا له بیا روزه سباش پہ لبیا حضرت علی سے مزدوری کرے اور سدور بشور اٹھائے کجورے اور ستوان بیا دروازہ کے اند ماخام پٹیم کی آواز اٹھ چدوا کسائیو ددرے ورزو نہاریو حضرت علی فاطمه توقت ہو مون خود دو ورزو نہاریو دا ددریو دی نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات ته اما خامه بیا اوچت کو غبار ملنګانو له ور بیا شپه نهاره سبا بیا روزه چې سبا له بیا ما خام تیارې او چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوا کسایو د سلورو ورځو نهاریو حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي مونږ د درې ورځو نهاریو اول حق د دوی دی ور وړه وغي دی ور او بکای ماما قران راغی اسلام خپانه شي خدای پر آسته کنه مولا توب شتا نه بزرگی شتا نه میا توب شتا خیال مراغی جی نه خلوتو نشتا ده نه دا ټول د اختر خسته دی لواړی غوا دی پای پکې نشتا په ډول ځان خرڅي تاسو خیال راغی دی مسلمانی دا شه دی چې دا زدر تویم لګیم دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کېو
ایمان توبه استغفار